नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई چې په قیامت کې به الله تعالی د درې قسمه انسانانو سره خبرې نه کوي او یوازې خبرې نه بلکې د رحمت په نظر به ورته هم نه ګوري، د ګناهونو نه به هم نه صفا کوي، بلکې الله تعالی به ولا الټه درناکه سزا ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره درې ځله وفرمایله. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله رسوله خابوا وخسروا، دا ډېر زیات تاوانیان خلک دي. دا کم خلک دي د الله رسوله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل المسبلو، چې کوم انسان هغه خپلې پیسې هغه د پړکو نه لاندې راکاږي، او دویم هغه کس چې المنانو، چې کوم انسان د چا سره ښه وکړي او هغه بیا په خلکو باندې اثباتي ما د فلاني څه دا وکړه دا وکړل. یو دویم کس دا دی. او دریم کس هغه دی چې هغه خپله سودا هغه د په دروغو په قسم باندې خرڅوي. نو دا درې قسمه انسانان دي چې په ورځ د قیامت باندې به الله تعالی د دې خلکو سره خبرې نه کوي. یو په هغې کې دا دی چې پیسې پړکو نه لاندې ساتل، دویم هغه چې د چا سره احسان وکړي او هغه اثباتي، او دریم هغه کس چې هغه خپله سودا دا په دروغو په قسم باندې خرڅوي.